بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب زينا مخکې دا زمنګ د دویم سایډ کې کوم سبق وو نو دینه مخکې منګه دا سبق ویلو چې لکه مرتکب د کبیره دا چې نه زمنګ په نسبت باندې الله پاک که بغیر د توبې نه دغه شو د دنیا نه لاړو نو الله پاک باغه معاف کوي او چې شفاعت د هغه چې اهل کبایر ته دغه معافي نشته بل دا خبر بیا شو چې لکه کوم ورکوټه ګناه ده صغائر ګناهونه دي نو بای معنی الله پاک چې دا عذاب ورکول الله پاک لره جایز دي که غواړي الله پاک جو عذاب ورکول شي او معتزله دا خبره کوله چې الله پاک لکه په عقلن دا مخونه د ممتنع ولکه دا خبر جایز نه چې الله پاک پر صغائر باندې هم چیرنده سزا ورکړي اوس دا خبره خو مخکې کړي وا په دلته په یو بل طریقه باندې خبره کوي او هغه طریقې دغه دا خلاصه دا دای خبره چې لکه مصنف رحمت الله علیه چې څنګه لکه د مکه اتونه دا معلومه شوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دا خبره ثابت شوی ده نو مصنف رحمت الله علیه وی چې لکه څنګه چې دا مغفرت د دې ټولو د پاره جندا ثابت ده او پای باندې مؤاخذه جندا نشته ده دغه شانتي د دې لپاره عفو ټکه جندا هم کله کله استعماليږي یعنی په مکه چې موږ رسول تفصیل وکړو نو موږ وایو چې د دې لپاره یعنی الله پاک د کبیره ګناهونه یعنی د کفر نه علاوه چې څومره ګناهونه دي او هغه الله پاک معاف کوي نو د معافی لپاره ال د کې ټکه د مغفرت ذکر شوی او یغفر ما دغه شانتي د دې معافی لپاره چې څنګه دغه مغفرت چې دا ټکه استعمال دي شي دغه شانتي دغه لپاره عفو ټکه چې دا استعمال دي شي دیو جن مصنف رحمت الله علیه لګو ول عفو عن الكبيره چې الله پاک د کبیره ګناونه عفو چرنده کوي یعنی مغفرت هم کول شي او عفو هم کول شي مطلب دا دی چې عفو او د مغفرت د دوه مترادف الفاظ دي ویم دا ټکه مصنف رحمت الله علیه د دې لپاره خو لکه مخکې دا خبره شوې ده نو دلته دوباره ولې دا ذکر کوي نو یو خبره خدا وا چې لکه څنګه مخکې سبق نه دا معلومه شوله چې مغفرت ټکه د دې لپاره استعماليږي کم چې الله پاک د کفر نه علاوه نور ګامو معافي کوي نو دغه شان د دې لپاره عفو ټکه چې دا هم استعمال دي شي او دویم د دې لپاره چې الدغه ورستو د ذکر کړی دی اذا لم تكن عن استحلال چې کله د ګناه کوي چې دا دغه سره متعلق شي اذا لم تكن عن استحلال دا دې سره متعلق شي یعنی اصل کې د اهل سنت والجماعت د عقیده وضاحت ده یعنی موږ وایو اهل سنت والجماعت زموږ عقیده دا ده چې مرتکب د کبیره په دې کبیره ګناه سره د کافر کیږي نه د کافر کیږي نه هغه چې را تاسو کوی چې ایمان نه وتل په کفر کې داخله او کړه داخله نو پای کې په ایمان نه وتل لري موږ وایو چې مرتکب د کبیره د ایمان نه وځي ځکه چې دلایل مخکې شوی دي چې تصدیق دا موجود ده هو کچرته دی مرتکب د کبیره د څه چل وګو چې هم ګناه کو او هم دا ګناه چې نه لکه حلال غنو ګناه څه غنو نو دل کې یو حرام کار دی حلال غني نو دا حرام کار غنل حلال حرام کار حلال کار غنل دا چې نه دا کفر ده دا ځکه کفر ده چې الته کې منګه د مؤمن وي نو منګه ته ځکه مؤمن وي چې لکه دل کې دی په تصدیق د طرف ته موجودو او صبر چې په تصدیق کې د صدقه نه راغله نو دل کې اوسم تصدیق شته خو لکه دا کارونه چې دي نو دا لکه علامات د تکذیب دي دا کارونه څه دي او لکه څنګه چې یو سړی په تکذیب باندې کافر ګرځي دغه شان په علامات د تکذیب باندې هم کافر ګرځي لکه یو سړی وایي چې زما دا عقیده ده چې الله منما دا الله رسول منما او भगवान ته چې دا سجدي کوي دی بوتان ته سجدي کوي او دی وایي چې منما الله منما او بیا هم سجده کوي نو دې په دې باندې مسلمان ګرځي ځکه نه ګرځي چې لکه دل کې درس کوي د تکذیب کوي علامه د تکذیب ته مراد ده علامه د تکذیب دلته موجود ده نو دغه شانتي دا ګناه کار لرا حلال کار غنل دا چې نه دا په الله په باندې تکذیب دی لکه قران مجید کې الله پاک فرمایي ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب دا پاره دی تاسو وایئ چې دا حلال دی او دا حرام دی دا ځدی لپاره کوي دې مطلب دا دی چې تاسو په الله پاک باندې دروغ جوړوي نو دل په الله پاک باندې دروغ جوړول دا یو حلال کار حرام ګڼل یا حرام حلال ګڼل دا جنده په الله پاک باندې دروغ جوړول دي پرې باندې پوښوي دغه زه پرو بیا زمکه والعفو عن الكبيره ویل دو
هذا مذکور فيما سبق ودا خبره مخکې ذکر کړل شوې ده او دا خبره مخکې ثابته شوې ده چې الله پاک د کبیره ګناه نه لچاره پاره وواړي نو معافي کولای شي نو دا خبره هم مخکې شوې ده او یغفر ما دون ذلك لمن یشاء کې کنه پوه شئ تو دل کې د مصنف رحمت الله علیه دوباره ولې ذکر کړل نو دا غي دوه وجې دي و هذا مذکور فيما سبق واذا خبره به مخکې کې خو ذکر کړل شو الا انه اعاده لیکن بیا هم دی مصنف رحمت الله علیه دا خبره معاد کړله دوباره وکړله نمبر 1 وجه دا ليعلم دا نمبر 1 وجه دا چې دا پاره چې پته ولګي چې ان ترک المؤاخذه على الذنب چې په ګناه باندې مؤاخذه پر خودل او د ګناه نه معافي کول يطلق عليه لفظ العفو چې په دې باندې اطلاق کولګي د لفظ عفو کما يطلق عليه لفظ المغفره لکه څنګه چې اطلاق کولګي په لفظ د مغفره لکه مطلب د ګناهونو معافي لپاره چې څنګه مغفرت ټکي جنده استعماليږي نو د قشند عفو هم استعماليږي نو چې مغفرت او عفو دوانه یو شی نه نو د دې یو شان کېدو لپاره د دې ترادف ذکر کول لپاره مصنف رحمت الله علیه یو جدا چې د دوباره ذکر کول پوه شئ دیمه وجدا دا وليتعلق به قوله اذا لم تكن عن استحلال د دې لپاره چې دا متعلق شي په دې سره د مصنف دا قول والعفو عن الكبيره دا ذکر کول دیمه وجدا دا چې په دې سره د مصنف رحمت الله علیه دا قول دا متعلق شي د مصنف قول سره اذا لم تكن عن استحلال چې کله مرتکب د کبیره خو کبیره ګناه کوي خدا به هلا مخلد فی النار نوي او هلا جنن دا بلګه الله پاک به معاف کوي چې کله دې داغه حلال نه غني اذا لم تكن عن الاستحلال کله چې دا ګناه کول نوي په طریقې استحلال باندې ولی والاستحلال کفر زکه یو ګناه کار حلال غنل دا سره ولی کفر ده ولی ما فيه من التکذیب زګه چې بدی کی تکذیب پکې موجود ده سبق موجود ده المنافی للتصدیق چا منافی للتصدیق نه اند ایمان نه هغه پوه شوي وبهذا د دې وجنا تو اول النصوص الداله چې تعویل کولای د هغه نصونو الداله على تخليد العصاة في النار چې آی کسان چې ګناګاران دي او د ګناګارانو لپاره سزا جننده په کوم ځای کې مخلد ذکر کړل شي همیشه ذکر کړل شي نو یې وای په الله پاک په قران مجید کې ګناهونه ذکر کړی دي خدای ګناهونه د سزا الله پاک مخلد فی النار ګرځول لګنه لګوي چې ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها نزل لګي دې ګناه کوي یا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دیک معتزله چې کوم دلیلونه پیش کړو د ځان لپاره چې مرتکب د کبیره با د ایمان نه ودل لږه چې مخلد فی النار وي نو وایي چې مخلد فی النار کې تعویل لري دا ده چې مخلد فی النار به هغه ګناګار وي کم ګناګار چې په طریقې د استحلال سره دا ګناه کوي کم ګناګار چې په طریقې د استحلال سره دا مطلب دا ګناه ته حلال غني ګناه حلال غني نو ګناه حلال غنل دا کفر دی نو چې کله بده کې کفر موجود شو جوړه د لپاره سزا ده چې به همیشه لپاره پور کی پوه شو مې باندې نو دا ګناه حلال غنل دا خو یا تکذیب وکول د ایمان نه او دویم نه او علی سلب اسم الايمان عنهم یا دا چې د ایمان دا نوم دا غنه سلب شو دا غنه منفي شو د ایمان دا نوم دا غنه څه شو سلب شو الګه پوه شو مې باندې زګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ومن کفر فإن الله لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نو دې په دغه ټیم کې لکه مطلب دا چې کله دې دا ګناه کوي دا ایمان سلب کیږي نه چې ایمان سلب شو نه نو بیا چې نه دا حل سلب کیږي چې کله دې هغه حلال غني اکار څه غني حلال غني لکه الله پاک په قران مجید کې فرمایلی دي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا چې په الله پاک باندې لازم دي د الله پاک د پر لازم دي په خلکو باندې د بیت الله شریف حج کول هو من کفر چې د دین انکار وکړي چې حج نه منما چې حج پکې چاره واستنه نه منم نو فإن الله غنی عن العالمین نو بشک الله پاک بیا وي بے پروا دي د خپل مخلوقاتونه نو بدی باندې د کافر کیږي بدی باندې د کافر کیږي کم کس لکه ګناه لږه حلال وګڼو نو دا چې نه هغه کافر دی لکه پوښتنه به باندې هغه بلې خبره باندې پوښتنه نو مخلص دي دا خبره ختم شوه
وشفاعت ثابته د دې ځای دویم یو بل خبره دې ذکر کړي چې شفاعت چې دا ثابت ده شفاعت څه ته وایي نو پدې کې چې نه دا دغه اختلاف یو شفاعت دلیل لغوي تحقیق دار چې شفاعت د شفع نه چې دا ماخوذ ده او شفع چې دا جفت عادت ته لګيږي یعنی یو تاقي هغه یو فرد کنه فرد مفرد او شفع چې دا دغه ته لګيږي یو ځای کېدل بو ته شفع وای یعنی یو ته چې دا فرد وای او ویتر ورته وای او دو ته چې دا لکه دې ته شفع لګيږي شفع نو دې ته د شفاعت شفع ځکه ویل کېږي چې ګور الاول یو ګناه کوونکی کس مجرم دا یو او چې کله ول لیکه سفارش وکړو نو دا مجرمان بشول نو ځکه دې کې دا مناسبت ځکه د شفاعت وي چې دې بل سره ځان په لیکار کې شاملای شفاعت ولا کوي کنه سفارش کوي نو مطلب یو سفارش کو بدی کې خلک چې دا شی ګناګار دی کنه ځکه ول دې چې دا سفارش کوي ګناګار نه یو کس ته ګناه یو کس ولا کوي ته د ما لپاره چې ته نوکری راوتل دا یا چې ته بل څه پچا باندې سکار راوتل او دې ورته چې ته زما سفارش وکا نو چې اکار جایز نو پدې کې سفارش ته ضرورت ده ها وکړ بنا راوي ځکه پتا او سب ناروا سفارش یې پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وایي ذکر کړی چې کوم کس ناروا سفارش کوي او دا خاص سفارش لپاره الله پاک ثواب ذکر کړی او قرآن مجید کې هم دي من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكون له كفل منها او بعض کسان د دې نه وټ ثابت دي چې دا وټ ته اندام یو قسم د سفارش ته چې را د سفارش کوم چې دا سړی خره د ما باندې کامیاب کړ نو يكون له نصيب منها او چې بدکار سړی دی او تا ول وټ ورکو نو مطلب دا چې دا بدکار دی ا دې په ناروا دی او ته ول بیا موټ ورکې نو يكون له كفل منها بهرحال شفاعت دا لغوي معنی خدا ده او په اصطلاح کې د اهل سنت والجماعت او د معتزله په منځ کې د شفاعت په تعریف کې فرق دی اهل سنت والجماعت چې شفاعت معنی ده چې انسان ګناه وکي نو الله پاک د دغه کسانو په سفارش سره څوک سفارش کوي دا هغه شفاعت معنی ده چې د دې انسان دا ګناه معاف هم شي او په دې ګناه باندې ولا الله پاک عذاب هم نور کوي د شفاعت معنی دا ده ګناه معاف کول او په دغه ګناه باندې سزا نه ورکول دا چا کې دا چا مسلک باندې د شفاعت تعریف ده د اهل سنت والجماعت هغه سوي چې شفاعت څه ته ویل کېږي ها چې انسان هغه ګناه وکي نو د دې انسان دا ګناه معاف کول او باغې باندې سزا نه ورکول دا شفاعت ده او معتزله وایي چې لکه یو انسان دی داغه ګناګار خو سره منم نو ګناګار د پر سفارش نشته نه خو چې یو انسان هغه کوم ایتونه شفاعت ثابت نو شفاعت درې انسان په ثواب کې زیاتی او اضافي ته شفاعت ویل کېږي چې انسان هغه ثواب چې الله پاک هم ورکړي په هغه ثواب کې هغه بدله کې پای کې اضافه وشینوي ته شفاعت وایي اهل سنت والجماعت په باندې شفاعت سره ګناه معاف کول او بای باندې سزا نه ورکول هغه په څه باندې باندې ها خاجي وسه دا خو د شفاعت تعریف او شفاعت څه ته وایي نه اهل سنت والجماعت څه ته وایي چې شفاعت معنی دا چې لکه ګناه معاف کول او په ګناه باندې سزا نه ورکول او معتزله هغه وایي چې لکه یو نیکوکار سړی ته دا په ثواب کې دا په نعمتونو کې زیاتواله او اضافه دې ته سفارش وایي په دې باندې پوه شئ نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې په کوم حدیثونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت چاره په ثابت کړی دی لکه پیغمبر سلام فرمایي چې د دریو قسم خلکو د پاره درې قسم کسان چې انده بلګه سفارش پکې ملائک به د انسان شفاعت پکې صالحان کوکار خلک او علما کرام شهدا دا چې انده په قیامت پر ورځ باندې شفاعت پکې بل حدیث کې چې په دریو کسانو شفاعت الله پاک فرمایي پیغمبر سلام فرمایي اول به انبیا سفارش شرنده پکې بیا به علما به سفارش کوي بیا به صالحا د شهدا چې کم دي هغه به سفارش شرنده پکې هغه به باندې پوه شوي ها نو دا سفارش لري کنه دا زموږ په نسبت باندې د اهل کبایر د پاره ده یعنی کم کس چې کبیره ګناه وکي نه دا شفاعت دا هغه لپاره ده چې دغه خلکو د چا سفارش قبليږي د دغه خلکو په شفاعت او په سفارش باندې ما الله پاک دغه ګناګار چې دا ګناه کړي دي بغیر د توبینا د دنیا نه تللی دي نو د دقیق کسانو په سفارش باندې با الله پاک د دې انسان ګناه معاف کړي او جنت ته به بوزي پوه شو باندې دا زموږ عقیده او معتزله فرمایي
چې معتزله چې نه هغه د نفس شفاعت خو قائل دي لیکن هغه چې مطلب دا دی چې کم آیاتونو کې چې سفارش راغله چې لکه انبیا به سفارش کوي علما به سفارش کوي او صلحا به دا ټیک تا خو لکه دا سفارش به دا شفاعت به د دای کسان لپاره کې کم چې نیکوکار دي صرف دي ها جی دا راوړه خانه ها چې کم نیکوکار خلق دي نو هغه نیکوکار خلقو د پاره با د سفارش وکي او د هغه سفارش کې بدلی انسان هغه نیکی چې دا بس وشي ثواب بس وشي خزه بس دلک صبر وکړئ پنځه منټه خاص مال کلاس ختمي پرې باندې پوښتنه تاسو ها پرې باندې تاسو پوښوي خاجي او زمنګ دغه ګور دا اصل کې اختلاف پدې باندې کنه د مخ سبق نه معلومه شو لکه زمنګ پرې باندې دا انسان کې یو ګناه نه کړي دا انسان ګناه کړي او بغیر د توبې نه د دنیا نه تللی ګناه کړي بغیر د توبې ورکوټه ګناه کړي یا لوی ګناه کړي نو الله پاک دې معاف کولای شي که معاف کولای نشي نو چې بغیر د سفارش نه الله پاک معاف کولای شي نو په سفارش سره قبول شي وایي او د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د معتزله په نسبت باندې چې کم کس مرتکب ته کبیره ده نو مرتکب ته کبیره دې ځلنه الله پاک باندې هغه معافي شته نشته د بغیر توبې نه لاړو او چې مخلد فی النار وی کرا نو چې دې الله پاک بغیر د سفارش نه د ګناه نشي معاف کوله نو په سفارش سره هم نه معاف کوي واښو به معنی چې د سفارش د وجینا کله سفارش نو اسیم یو انسان ګناه وکړو او ګناه د چرنده سیوا او د توبه نه وستري نو الله پاک نه معاف کوي نو بغیر د سفارش نه قبل نو په سفارش سره نه قبل پرې باندې پوښوي و زمنګ د پاره چې کنه دلایل دي چې موږ وایو د شفاعت د ګناګارانو د پاره چې نه دا ثابت ده دوه آیاتونه دي او یو دې نه دا حدیث ده آیت یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمای واستغفر لذنبک للمؤمنین والمؤمنات چې تا معافی غواړه بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره د مؤمنانو سره د خزو لپاره و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ګناه نسبت شوی دی نو پیغمبر سلام خو معصوم دی نه ګناه نه کوي نه د ګناه نه مطلب دلته هغه خلاف اولا کار دی څه کار دی خلاف اولا او نور د مؤمنانو سره د خزو لپاره نو که مؤمنان سړي او خزي چې دا نه ګناه وشي نو داغه لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې تا الله پاک فرمای چې تا دغه وکا سفارش وکا دویم نمبر الله پاک فرمایي قران مجید کې فما تنفعهم شفاعه الشافعين چې دي کافرانو تبا د سفارش کوونکو هغه سفارش به ورته نه فور نه کی نو چې سفارش کوونکی د شفاعت کوونکی کافرانو ته نه بنور کوي نو مسلمانانو ته نه فور کوي کنه مسلمانانو ته نه فور کوي نو مطلب دا شو چې مسلمانانو ته نه فور کوي صحیح شو او دریم نمبر خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي چې زما شفاعت ثابت ده زما د امت د ګناګارانو راغټ ګناونو ول لپاره دغه نور ګناونو خو الله پاک اسیم معاف کوي په مازه باندې معاف کوي په دا په ذکر ورته معاف کوي په او د سره ورته معاف کوي خو دا غټو ګناونو د لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت سفارش ماته زما ثابت راځي لپاره پرې باندې پوښوي وسره په دې کې خبره ده درې دلونه مونږ یو واستغفر لذنبک یو فماتن فهم شفاعت الشافعين یو شفاعت په دې کې خبره ده چې لکه ده فماتن فهم شفاعت الشافعين چې الله پاک د ګناګارانو د کافرانو شفاعت به دوی ته په فائدہ نه ورکړي نو مطلب یې چې ګناګارانو ته به نه ورکړي نو کافر د مسلمانانو ته به ورکړي کنه نو دا خو ته مفهوم مخالف واغستو او مفهوم مخالف سره دا خو د احناف په نسبت ناروا ده د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا خو لکه مفهوم مخالف صحیح نه ده مفهوم مخالف پیژنئ مفهوم مخالف دا مطلب ده لکه زما خواته چې کنه د ټول کسان نغلو چې هغه زما خواته 15 کسان نغلو چې روړی خړلې و نو دې مفهوم مخالف دی چې لکه 15 زما خواته لس کسان نغلو چې 15 پکې روړی خړلې و نو مطلب دا دی چې 15 نور پکې نه خړل دا مفهوم مخالف دی نو مفهوم مخالف معتبر دی که معتبر نه دی نو بری کې د احناف او د شوافی اختلاف ته تاسو په اصولو کې چین دا ویلي دي تکال په توضیح دل وی دا خیر سره نو پدې کې دا چې لکه تاسو خدا مفهوم مخالف دا ثابتوي نو دا خدا احناف په نسبت جایز نه نو موږ د مفهوم مخالف نه ثابتو بلکې موږ د آیت د سیاق سبق نه دا کو چې الله پاک فرمای الا اصحاب عن المجرمين د مجرمانو به تاسو کولای شي چې ما سره کوم فی سقر څه مطلب دی تاسو دې سقر ته ولې داخل شوی
ناو بو چې لم نکو من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفوش چې دا کسان بو چې موږ دا کارونه کول موږ جهنم ته څنګه داخل شو نو موږ خدا خبره مخکې نه راکو چې را جهنم ته چې کم کس داخليږي نو هغه کافر وي او دلته کې دنه مطلب د دین دار چې لکه دا شفاعت به د کافرانو د پاره نه ثابتو بلکې د مؤمنانو د پاره نه ثابت چې کم ګناګاران خلق دي ایره پر صحیح نه نو ان شاء الله سبا خبر وکړو کتاب کوم څه وګور ته پوښتنه به باندې دی دا وړو